قد سطعت الافاق بانوار عدل و احسانی. دا بادشاہ تعریف دی دې لپاره چې دې ته توجه ورکړي. قد سطعت الافاق په تحقیق سره چمکېدلي دي اطراف د عالم بانوار عدل پراناګانو دی عادل دی. بادشاہ عادل سره ده. دا عادل اطراف ته رسیدلی دي. دا څنګه چې خالی مرکز کې د عادل کوي کابل کې دا نور خلق ته نه پاتې نه نه. قد سطعت الافاق په تحقیق سره چمکېدلی دي اطراف د عالم بانوار عدل پراناګانو دی عادل دی بادشاہ و احسانی احسانات دی بادشاہ. یو عادل لکنه عدل دی اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي ما حق واجب. عدل دادا چې ته ما ينبغي من ينبغي ته ورکې حق لوجه. احسان دادا چې ته خېګړه وکې زائده خېګړه کې بانوار عدل پرانګانو دی عدل دی بادشاہ احسانات دی بادشاہ. ورشقت الانفس بلمات فضل و امتنانی. فلدادا سے بادشاہ ده کنه چې عام انسانان صرف دا نه چې دا یو سړي قدر کوي یو سړی نه عام انسانان چې دي هغه پړکا کې لکه نور چې پړکېږي بلمات فضل و امتنانی. په پړکا دی فضل دی بادشاہ امتنان دی بادشاہ فضل والا ده. فضل معنی احسانات والده امتنان معنی احسانات والده. سخی سړی ده نو سخی سړی ده نو دا خلق دومره خوشحال دي چې هر سړي مخ چمک کوي خوشحالي له وجې نه. ولې بادشاہ پیسې ورکوي که نه غنم ورکوي غله ورکوي دوی ورکوي هر شي خیال ساتي. وشقت الانفس پړکېدلي دي نفسونه بلمات فضلي په چمک ته فضل دے بادشاہ امتنان منع و مانا احسانات. وی دا تساکرو بالجنود القدسیت الملکیہ بلدہ دے بادشاہ چلا دا اسلامی بادشاہ دا دسر جگم آساکر لخکر دی اگر سر فرشتے امراجی الجنود قدسی یعنی لخکر پاک ملکی فرشتو وال غیر مدد کی و اویدت تایید شوی دا مدد شوی دا اساکروه دی لخکرو دی بادشاہ عسکر لخکر فوجیان بالجنود القدسیہ فلخکرو پاک و فرشتو والو سرا و فطرت علی نصرتی النفوس العلویت الفلکیہ. دا فلاسفه وائی کنا کہ دا نفوس علوی فلکی چی دی افلاک اغو نفوس دی لکه موږ نفس لرو ذات ناتیک تاسو د افلاک څه دي دوکیم او نفوس دي زوات ناتیکه دي پکې یعنی اته داسې زوات دي افلاک او خطا چې سرم علم شتا ایوا او دا عالم کې تصرف چکیږي د لاندې عالم کې تصرف چکیږي شپه ورځ بیمار روغ وغیرہ وغیرہ دا تصرفات مخکنه د نفوسو کې منتبع پراته دي دا پکې پټو سټیټ دی البته لکه اوس اسلام عقیده دا ده چې تقدیر حق ته تقدیر عبارت ته علم ازلی نه علم ازلی دا معنا چې ازل کې دا ټول کائنات اول نه تر اخر دا ټول دی الله علم ازلی کې پراته دي چې دا څه بکیږي دا څه بکیږي خدا څنګه چې الله موږ باندې په زور کوي په زور نه باندې کوي نه الله علم ازلی کې دای چې دا خلق په خپل اراده دغه یو بداسه کوي ادا یو بداسه کوي لکه دې دنیا کې اختیار راکنه نو الله په علم ازلی کې دا چې تب په خپل اراده داسه کیا چې سبق پوای په خپل اراده بداسه کیا منځ وکیا او الله په علم ازلی کې دا چې فلانکا سره په خپل اراده کفر کوي په خپل اراده به کنزل کوي په خپل اراده باندې منځونه نه کوي
او علماء ته به زیړه کې جمعتونو ته فکرای به کنه. نو الله علم ازلی کې دا د الله تقدیر ده. دا څنګه چې الله علم ازلی کې دا چې دا به دا څه کوي زب پکوم نه لکه اوس مثال دا څه د لته ظاهر کې تا علم کې دا چې ماسپخین نه بعد با دلته یو سخی سړی راځي او طالبانو باندې بد پیسې تقسیموي، هر یو ته 15,000 روپۍ ورکړي. تا علم کې دا لکه مثال کته چاویلی یو سیټ تعلق دی ورسره چې زه به درځم ماسپخین 2 بجې یو طالبان باندې پیسې تقسیموي. نو تا علم کې دا چې دا راځي دا چې الله علم ازلی کې دا چې دا څه بکیږي او فرانکا بداسي دا بداسي او په خپل اراده بداسي. دا څنګه چې زما په زور پکوم دینه تعبیر دا کې خیالي كتب فی الازل ما کان ولم یكتب لیکن. كتب فی الازل ما کان الله ازل کې لیکلي دي ما کان چې دا څه بکیږي دا خلق پکې ولم یكتب لیکن. الله دا څنګه دې کړی چې خامخا یې زپکم الله یې زور نه پکې زور باندې الله نه تر باندې کوي. کتب فی الازل ما کان ازل کې الله لیکلی دي چې دا څه بکیږي دا برازي فرانکا برازي وبدا څه کې دا څه بکې په خپل اختیار بکې. ولم یكتب لیکن دا څنګه دې لیکلی چې په زور تر باندې کوي. چې سره وایي چې الله پاک دې تقدیر دا لیکلای دا مې هدا مجبور ده چې مجبور ده. الله تقدیر خو ته مجبور نه، الله تقدیر ته اختیار ذاتی نه چې تا باندې جبر راوړي. الله تقدیر ته اختیار ذاتی یعنی الله تقدیر دا چې ته په خپل اختیار لازم کې الله تاسو څومره اختیار دا ولم یكتب لیکن تاسو نه دې کړی چې په زور تر باندې کوي. خای ځکه وای او یې د تساکرو تایید سواد د لخر دی باچا بالجنود القدسیه الملکیه فلخر پاک فرشتو سره وفترت علی نصرتی اب پیدا شوی دی په مدد دی باچا النفوس العلویه نفسونه اوچت افلاکو فترت پیدا شوی داسې دي یعنی الته په ازل کې دالی کلی شوی دي د نفوس فلکیو کې چې لیکلی شوی دي چې دوه مدد کیږي دا باچا چې دا د لخرو په مدد کیږي او فترت پیدا شوی دي په نصرت دې باچا النفوس العلویه الفلکیه نفوس اوچت افلاکو ځکه نفوس علمی چې دي اپ مرتبه د لوح محفوظ دي. لوح محفوظ کې دا شان لیکلي دي کنه دا چې نفوس علویه کې دا لیکلي دي چې دوه مدد بکیږي. تدبیر راسخ صد لمن یجوج الطغیان وعدل ساکن نیر یزیل ظلمت العدوان. دی وای باچا تعریف وسته چې دا باچا څه ده دا څنګه ده چې تونای تو نشان اعظم علی شان دینه ماخوذ تونای ارض پاکستان دینه څه ماخوذ رپاکی تونای رپاکی ارض پاکستان دینه څه ماخوذ رپاکی نور مجموعه شو تونای رپاکی خاله او دا څه وای چې دا نه ده پاچا صاحب دا څه تونای نه ده ګیره خره برید خې هر څه خړېلی اگر دې پروډونو باندې دا وته څه خدمت وکړي دا خدمت ته نشي کولای. دا باچا دا څه باچا دا چې دا مخکنه تدبیرات کوي ډیر مدبر انسان دا سمجوال سره دا ابه مضبوط تدبیر کوي ابه دا چې تدبیر کوي د خپل ملک باره کې چې صد لمن یاجوج طغیان هغه طغیان سرکشي چې دا د ظالمانو خلکو هغه پر صد سکندری دا ادوال تدبیر
ځکه ملک خو دښمنان لري که نه، نو هغه دښمنان چې طغیان اراده لري چې دا طغیان داسې ده لکه یاجوج ماجوج. دغه طغیان پاره د باچا ول تدبیر چې دا صدن دا صد سکندری ده، دا طغیانات دا لری کی ځکه وای تدبیر و راسه سوچ او فکر د باچا مضبوط. صدن دا صد سکندری ده ای کصدین حمد مشابهی ده په مشابه لمنع یاجوج الطغیان لمنع طغیان الطاغین کل یاجوج والماجوج. دا صد سکندری ده لپاره د منع ده سرکشی د طاغینو چې هغه سرکشی الطغیان د طاغینو دا داسې ده لکه یاجوج ماجوج. ادا باچا ول تدبیر دې پر صدق سکندری ده منع کیا. وعدل ساکب نیرون یزیل ظلمت العدوان. عادل دی باچا الساکب چې چمک وي، دا عادل دی باچا چمکدار ده. نیرون دا نور ده نور. یزیل ظلمت العدوان یوزیلو دا لري کوي ظلمت العدوان تیاره دی دښمنی. چې عادل کیا کنه نو دښمن مده دوستان شي کنه. چې تعلیم کلی تلاړ شي نو دا ګوانډانو سره تخصصلو کی نو دا ټول ګوانډان به تخپلی. دا شان دی عالم ده. ادا نه چې دا ته عوامو په لارې روانه عوام مقابله کې جنگړی دښمنی نو ته مغه څه کې ته څه फायदा وکړې. علم دا ده چې ته به هر چا سره خکې ګوانډانو سره محلي ور سره نه وای چې دا عالم نه ده په دا خسړای دی. ادله وجه مونږ دا کیسه نه کوو ځکه دا مونږ ټول سره خکې ته وای کومه خپل ده چې ته ځان نه بدمعش جوړ کې بدمعشیګانې کې نو ته چاته کم خیر ورسېږي به خیر نه سره سوای ځکه دا وای عدل ساکب عدل دی باچا اساکب چمک وي نیرندان ورده یوزیلو لریکي ظلمت العدوان تیاره دی دښمنی. چې عدل کیا کنه خېګړې کیا ته به دښمنی ختميږي کلی کې به ختميږي محله کې به خود ختميږي ګوان به هم دوستانی. چې ته خېګړې کیا وسیفو بطور دی باچا صاحب مرآت شیشه ده یانته به فیا منتقش تی پدې کې سور الفتح و ظفر سورتونه د فتح کامیابی ظفر کامیابی. یعنی دا باچا تور څه ده دا خو پړک کې داسي چې دا تورې ته ګوره مال ته فوټوګان پکې ښکاری. چې فوټوګانی د فتح چې دا مخه ته جنگ روان ده روميانو سره مثلا دا به تاسو ګټو تاسو به فتحي هغه فتح سورتونه د تورې کې ښکاری. ځکه وای دا مدح کوي سیف و میراتون تورې شیشه ده ینتبه فیا منتقش تی پدې کې سور الفتح و ظفر سورتونه د ګټه و رمح مصفات یذب الخلیف من وجه القمر. دا بچان نه زنه ده نه ځکه چې جهاد کې خو نزی وي تورې وي غشي وي. دا نزاد باچا صاحب چې دا د مجاهد ده. مصفاتن دا آله د صفای ده. یذب الکلیف لریکی نخی دا کوی من وجه القمر مخت سپوږمینا. دا مخت سپوږمۍ د خود داغونه دي کنه. دا کلیف اصل کې و بیماری ده هغه ته مونږ کوی وای هغه چې په چار راځي نو اکثر به مخ کې مړې ده داخله دانه په سړی وکړي دي چوک په بد شو نو دا مخ په داغونه و. اوس دا چې خلک پتا لیدلی چیرته مخ باندې دا ټکی مخ کې دا هغه کوی ولې دانه هغه ولې نخي نو دا کوی ډېر سخت بیماری ده دې سره سره امري دغه کوی ولې داغونه چې په مخ ته سپوږمۍ دي د دوه نهزه دالري کوي. ان ډېر اوچت میدان کې مجاهد ده
ورمحو نزد بچا ته مصفاتن علد صفایده یذب الکلیف لرکی کوئی دانو لرا داغو لرا من وجه القمر مختص کو کوینا هاي را کاغه خیالی را حالا کدا سي ما خیال دا چې ټول مزد کوم